ذلی انتظامیه دومره بیغوري چې هغه د قاضي میډیکل کمپلیکس لا د ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال او د دې صورتحال کولو کې مکمل طور باندې ناکامه شوې ده. یعنې ګورئ د نوښار عوام د 22-23 لاک عوام چې تاسو پکار دی چې دې ته راوچت شئ. موږ څه ذاتي مفاد نشته، تاسو وسایل لوټ کېږي، تاسو وسایل تفهیم باندې قاضي میډیکل کمپلیکس چې یو سرنج پکې نه میلاویږي چاته رټ شوی او په هغې کې بیا د هایکورټ دا خبره احکامات جاري کړي چې یاره د هسپتالونو مخې ته چې څونه انکروچمنټ دی دا 500 میټر پورې دا لرکوي. هغه نوټیفیکیشن ټول خیبر پښتونخوا ډیپټي کمشنر ته، کمشنرز ته، ډي ایچ اوز. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم کامران خټک، زه یم فرحت شاه. نوښار پریس کلب کې موجود یو. نن تاسو ته په دې شیشه باندې د نوښار جړه، فریاد، غوبل او د دې نوجوانانو، ځوانانو، بوډاګانو چغې په دې جي ټي روډونو باندې تاسو اورېدلي دي. مونږ بلا تمهید ابتدا به کوو د قاضي میډیکل کمپلیکس نه، بیا به خبره په ایجوکیشن هم کوو، بیا به په ذلي انتظامیه رول باندې هم کوو. قاضي میډیکل کمپلیکس کې ځان بچ کولو والا دوایانې، سیرنج، ویکسین او چې کوم ژوند بچ کوي هغه ټولې دوایانې نشته او په پرتعیشه ټینډرې کیږي او بیا هغې کې هم دومره کلواړ دی خلکو سره روان دی چې د کروڑونو روپو داسې سامانونه چې هغه انساني زیان د هغې نه زیات قیمتي وي او هغه کرسی او فرنیچر سټورونه ډک دي، خو د هغې دپاره بلا ضرورت خریداریانې کېږي. خو زما نوښار هغه د سرنج نه په قاضي میډیکل کمپلیکس کې محروم دی. دویم طرف ته د ذلي انتظامیه دومره بیغوري چې هغه د قاضي میډیکل کمپلیکس لا د ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال او لا د پبو هسپتال د دې صورتحال هغه ټیکولو کې مکمل طور باندې ناکامه شوې ده او دا تاسو ته به هم موږ په شیشه باندې ښایو. هر ټایم د دې هسپتالونو مخې ته مچھلي منډي جوړوي. مونږ چې خبرې شروع کړو مونږ وویو چې د دې نوښار د درد دې باندې په کم قسم مونږ ملم کیدو، خو د هغې د دې نه بغیر بله لار نی چې دلته کې یو جرګه په شکل کینو دی خپلو مشرانو سره، خپلو سیاسي لیډرانو سره او خپل دې ذلي انتظامیې سره مونږ د دې ځای نه یو جرګه وکړو. د جرګې په طور هغوی ته خپله خبره پیش کړو. مونږ سره زمونږ سینیر صحافي کامران خټک هم موجود دی چې ډېر ټیک ټاک انویسټیګیټیو جرنالیزم په دې نوښار کې کوي او ډېرې غټې غټې سټوریانې موږ سره بریک کوي او د دې نوښار پریس کلب سرپرستي هم کوي د صحافیانو. نو زه به هغه ته مایک ورکوم چې هغه د قاضي میډیکل کمپلیکس د دې بدترین حالت باندې دې جرګه کې څه اظهار خیال کوي. تفهیم به یې موږ دا خبر وکړو چې موږ چې کوم صحافیان ناست یو دا نوښار دا وسایل د کامران خټک دي، دا د تفهیم رحمان دي، دا د فرد شاه دي چې موږ دا مریبو پې روزانه شلو او دغه شان دي دا سټوریانې موږ راباسو او څوک پې نوټس نه اخلي او موږ پې صرف غمجن پې صرف موږ یو. نو دا وسایل د تاسو ټولو دي، ټولو عوامو دي، کو سیاسي خلک دا کومو مافیا ساتلي دي په دی باندې دا لوټ مار کوي. نو عوامو ته پکار دي تاسو په شیشې باندې ګورئ د نوښار عوام د 22-23 لاک عوام چې تاسو پکار دي چې دې ته راوچت شئ. موږ څه ذاتي مفاد نشته، تاسو وسایل لوټ کېږي، تاسو وسایل لوټ کېدو دپاره کم ځای کې لوټ کېږي. نه ته کامران خټک خپل صحافتي کردار ادا کوي، انویسټیګیشن رپورټینګ کوي. تفهیم رحمان بھائی موږ فعال صدر هم دی، د خپل رپورټینګ کوي، دی راباسي دا خبرونه. فرد بھائی دی دا سکینډري ادارو راباسي. موږ تاسو ته مخامخ کوو چې کم سیاسي لیډر تاسو ته یہی چې زه تاسو 40 کاله نه یا 10 کاله تاسو خدمت کو خدمت نه کی تاسو بربادي، تاسو وسایل لوټ کوي. نو مونږ عوامو ته چې راوچت شئ د مونږ خبرونه وانه تاسو د خلکو احتساب وکړئ، په الیکشن کې احتساب وکړئ، مخامخ احتساب وکړئ، ادارو ته وي په دې نو څه نشي کولای، په دې نو څه نشي کولای. مونږ د خبرونو وانه کمنټس ورکړئ، ادارو ته، نیب ته وي، آرمی چیف ته وي، بل ته وي چې راشي دا صحافیانو چې کم خبرونه لګولې دي نوښار وسایل لوټ کېږي هر ادارې کې، په دې باندې انکوایري وکړي، شفاف انکوایري وکړي. دې باندې په دې ذمہدار چې دی ته سزا ورکوي. کنې موږ خو ګورو دا هر ادارې کم ادارې صفه وچتو هغه کرپشن دی، موږ توبې وباسو چې دا نوښار کې دا صرف کرپشن راغلی دی. دلته څوک حصارونه والا شته نه، به دا د درې صحافیان چې راسي صرف موږ ټیکا غشتي ده. تفهیم باندې قاضي میډیکل کمپلیکس چې یو سرنج پکې نه میلاویږي چاته. پایوډین یو کالو شو ډاکټر ماته یو کالو شو چې پایوډین زخم باندې پایوډین چې کم اچي وینه او درونه یو کال نشته دی.
هغه حالاتو کې چې قاضي میډیکل کمپلیکس ګودامونه دي، میډیکل کالج دی، قاضي میډیکل کمپلیکس خپل دننه ګودامونه دي. امانګل کې د ګودامونه داسې فرنیچرونه ډک دي چې یو سر ته مخکې کور کې ضرورت نو دلته راته فرنیچر ورکو څه پر هغه نه راوړی نه دی، موږ ته فرنیچر ډېر زیات و نو هغه ته کور دپاره کې افسر په کور کې فرنیچر نو کور دپاره یو کرنل ایډمن ډپټي ایډمن هغه ته ورکړی نو دومره فرنیچر موږ سره دی چې افسرانو ته کور ته ورکوي چې یاره کور ته یوسه او به دوړو نه هغه ډک دي او صرف صفاکون دي. هغه ته کارامنده نوی بلډینګ ته نه دا کې او ته 3.5 کروڑ روپو ټینډر وباسي او ټینډر هم په مقابله کې ریټ نه ورکوي، چا کم ریټ دی هغه ته نه ورکوي، چې چا سیوا ریټ دی هغه ته ورکوي. اپتګین یو فرم دی هغه ته ورکړی دی او 30 लाख روپو کمیشن یې اخیستی، 30 लाख روپو کمیشن یې اخیستی دی. او دې کې چې کوم مقتدر سیاسي شخصیت دی هغه کسان دي په دې پرچیز کمیټیان کې ناستي، څوک یې په دغه کې کینولې کې کلریکل سټاف کې کینولې دی، آپ کې دغه دی مشري کوي پکې د ټولو کمیشن پکې وایښتو. به چې کم سامان کم جی آر کې کم کمپنی ده چې دې نه تاسو خریداري کوئ خدای فرنیچر وایي آی پریمیم نه پریمیم چې لاندې کم کمپنی ده 3 کلاس نم لاندې ده هغه فرنیچر خرید کړی دی او چې دا کړی نو وته بل سیویل انجینیر دی هغه یې سار کړی دی، هغه ته پیشکش هم کېږي رشوت خو هغه مخامخ اوسه پر سټیل ولاړ دی، هغې نه کم ورک آرډر کې کم کمپني ده هماغه به دا اخلي. او تفهیم مونږ یو چې فرنیچر ضرورت څه دی دې اسپتال کې د نوښار عوامو ته د سرنج ضرورت دی، دلته د جان بچکونو والا دوایانو انجکشنو ضرورت دی، دلته سپې دلته کو مار سپې انسان اوسو چې هغه د پرستن نه ملاویږي، غریب کس چې به بل ته سوالونه کوي به اسلام آباد پر هغې منډې وایي ملاویږي نه. دی دا سیزونه پکار دی چې دی دا سیزونه دا کوي. خو تفهیم بھائی قاضي میډیکل کمپلیکس وسایل کم بې دردۍ سره لوټ کېږي که نه مونږ هم چې دا اسپتال نه دا راجواړه جوړه ده، دا سیاسي دفتر دی، یو سیاسي شخصیت بس هغه د برتۍ دپاره هغه د لوټمار دپاره هغه دغه دپاره دا جوړ دی. مونږ چې دا هر ټایم وایو چې زه به نه لیونی کېږم نو حقیقت دا دی چې مونږ ته څه ښکاري نو هغه تاسو ته یې در رسوو. او ضلعي انتظامیې او مقتدر قوتونو دا فرض دی چې د دغه ادارو دا د هغې د چترۍ لاندې دي او د هغې صورتحال ټیک کړي. همدغې حوالې سره به زما ملګری فرحت شاه وایي ده سره یو نوټیفیکیشن دی او دغه نوټیفیکیشن حوالې سره به ده نه تپوس کوو چې دا د څه حوالې سره دی او دې کې څه دي، ضلعي انتظامیې ته څه لیکلي دي، قاضي میډیکل کمپلیکس ته او سیکټري هیلث ته څه احکامات دي. شکریہ مهرباني. بالکل جی دا یو نوټیفیکیشن بلکې دا په های کورټ کې ریټ شوی او په ډي ایچ او باندې په لنډي کوتل او د هغې په ډي ایچ او باندې چې کوم دی ریټ شوی په هغې کې بیا دا های کورټ دا خبره احکامات جاري کړي چې یاره د اسپتالونو مخې ته چې څونه پوره خیبر پښتونخوا کې چې د اسپتالونو مخې ته څونه اکروچمنټ دی دا 500 میټر پورې دا لرکوي 2 کیلومیټر پورې او 500 میټر کې به دغه ځای کې د اسپتال کې دننه ډاکټر چې کوم کار کوي نو هغه به کلینیک نه کولاوي. دا د هغې دپاره دا نوټیفیکیشن شوی، هغه نوټیفیکیشن ټول خیبر پښتونخوا ډپټي کمشنر ته کمشنرز ته ډي ایچ او او جی او هغه پکې دی. دا به تاسو په دې سکرین ښکاري په دې شیشه به تاسو دا ووینئ چې دغه نوټیفیکیشن دی تاسو به په دې سکرین ښکاره شي. نو بس اندیر نګري دا ډپټي کمشنر د خپل کار نه یا خبر دی او یا کوي نه، که خبر دی نو کوي دی نه. دا څونه مسلې جوړې دي. نن تاسو کتل چې د جمعه بازار لګېدلی او د جمعې بازار د وجې دلته امبولینس خو څه کې زم چې یو عام کس دغه کې پیدل هم نشي تللی، د جمعې بازار دپاره بل یو ځای نشته چې دا منتقل کړي او بیا د های کورټ آرډر او احکامات په هوا کې اړاوېدل نه دي نو څه دي. نو دغه یو دغه د ارزم د انتظامیه زه به وایم دا د های کورټ او د عدالتونو هغه پټکې او هغه احکامات او د عزت هغې باندې خپې کېښودي